څنګه په دې بزرګانو کې یو لوی بزرګ تیر شوی دی، ابراهیم ابن ادهم رحمه الله. دی وایي داسې د کلي نه راووتلو، نو چې د کلي نه راووتلو یو کس یو فوجي ولا مخې له ورغی. دی فوجي د دې ابراهیم ابن ادهم نه تپوس کو وایي انت عبد، چې ته غلام یې. نو د ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وی چې او زه غلام یم. نو ابراهیم ابن ادهم نو وی دی فوجي بیا تاسو کو جندي راغلی دی چې دا آبادی کم ځای کې ده. اخو صوفي سړیو الله والا سړیو ورته وی دغه مخبري تلاسنو وی دا آبادی ده. دغه فوجي ورته بیا وی ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته وی زه تاسو ته آبادی کم ځای کې ده. دی ورته بیا مخبري تلاسنو وی دا آبادی ده. ابراهیم ابن ادهم والا چې کله دا جواب ورکو دا فوجي غصه شو او دی پکوړه په سر باندې وو، وای هغه سره د سر زخمیم شو چې زه تاسو وخت راسه لګیم آبادی کومه د ته ماته مخبري تلاس نیسی. اخو صوفي سړی و چې اصل آبادی خدا ده، د دنیا آبادی بس آبادی، اصل آبادی خدا آخرت آبادی ده. دغه دی خلق تلی دی او دایمی آبادی ته تلی دی. خو خیر دی لاړو، دا فوجي لاړو، ابراهیم ابن ادهم مخکې لاړو. چې کله کلی ته ورغی چاته وی دغه شانتی یو غلام راله مخې له راغی او ماته د آبادی تپوس کو، هغه راته وی چې د مخبري ته دا آبادی ده. نو ما وو نو هغه وخت کې خو دا دور نو چې دا تصویران او دا ویډیوګان چې ابراهیم ابن ادهم رحمه الله په شکل خو نو لیدلی. د بزرګي واقعات هډیر مشهور خو چا خو لیدلی نو. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دی فوجي خو نه پیژاند، خلق ورته وی دا خو تا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله وو، دومره لوی بزرګ باندې تا د کوړې گزار وکړو، دا دې څه چلو کو. وای خدای ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دومره لوی بزرګو. وای دې زر راغی او ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته په خپو پریوت او ما پیته وغوښتل چې ما ماپ کا لاسونه ولا خپل کړل. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وی زما ماپ کړي. بیا ډیر وخت پس د ابراهیم ابن ادهم رحمه الله نه چا تاسو کو وای ګوره تا ته چې هغه وی چې ته غلام، نو تا ورته ولې وی چې زه غلام یم؟ تا به ورته ویلو چې زه ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دا ځکه واله ګوره کو هغه ته پته وته به نه ویواله. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وای ما نه هغه دا تاسو کو چې ته غلام نو وای ما ورته وی چې او خو دا سه خراتونه وی چې دا چا غلام نو وی زه د الله غلام یم کنه، دا الله غلام یم. ما ورته د قویل دي چې ته راته وی چې غلام ما ورته وی چې غلام، زه خو خپل خبره کې صحیح ما. نو بیا ته تاسو شو چې هغه درته دا دومره وال درکړه، نو تا به ورپسې خیرې کړې وې کنه. ګوره هغه در لسر مات پکوړه باندې وال، تا به خیرې کړې وې ورته یا به دې بدل غستو. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته وی وای کله چې هغه مال ډب راکو نو ما په هغه صبر وکړ، نو په صبر باندې مال الله پاک نیکی راکړه. نو وای دا نیکی ما ته د هغه د وجه میلو شو چې مال ډب راکو، نو وای ما ته دا لایق نه و چې ما هغه ته خیرې کړې وې او د خپل طرفه مې ولا بد ورکړو، ما وای هغه ته دعا کړې وه. اخلاق دقه طویل کیږي. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه د اخلاق د تام کولو د پاره دنیا ته راغلی یم چې د اخلاق خپل اخلاق
تام کم پوره کم. نو دا خپل اخلاق چې د چا وي دا کامل انسان دی. او د چا اخلاق چې خراب شو نو کو دې ډېر هم په عبادت کې مخکې دی خو د اخلاقو د وجې دې رستو پاتې شوی دی. اعلی اخلاق عمده اخلاق انسان د لوی لوی عابدانو نه مخکې کوي. او دا خو په دنیا کې مخکې کېدل شو، په آخرت کې مولا الله رب ذوالجلال اوچت مقام ورکوي او د بد اخلاق انسان نه الله رب ذوالجلال اوچتي. بس آخری خبر ارته کومه وخم برابر دی. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده، پاکه بیبی ده. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، وی رسول الله مبارکه یو زنانا په دنیا کې اوسېږي، د هغې یو خاوند سره نکاح وشوله، بیا د دغه نه بعد دغه خاوند مړ شو، بیا یې بل سره نکاح وشوه، هغه هم وفات شو، ورپسې دا زنانه هم وفات شوه. چې کله دغه زنانه هم وفات شوه او دا خاوندان هم ګوره دواړه وفات شو، نو رسول الله مبارکه په آخرت کې به دا بیبي اوس چاته میلاوي؟ آیا اول خاوند ته به میلاویږي که دویم خاوند ته به میلاویږي؟ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا پوښتنه کوي. د پاک پیغمبر بیبیانم عالمات وي غونډې، داسې نه وه کونه د هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، څنګه چې انسان وي هغه شانتي بیبي وي. نو د پاک پیغمبر بیبیانم ډېر لوی علم ولا الله پاک ورکړه. دا ګوره څومره د کمال خبره کړې ده چې آیا دا بیبي به اوس اول خاوند ته میلاویږي او که دویم خاوند ته به میلاویږي؟ ځکه چې کو د سړي ډېرې ښځې شي نو خو دا د سره وخت په تیر کړي، خو یو ښځه د دې دپاره خو دوه خاوند جایز نه دي چې دواړو ته میلو شي. نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک نه پوښتنه کوي دا به چا ته میلاویږي؟ آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی لأحسنهما خلقا عندها فی الدنیا. وی دا به هغه انسان ته ملاویږي چې د کم اخلاق ښایسته او په دنیا کې دې سره ښکلي اخلاق چلولی دي، په ښکلي اخلاق ور سره معامله کړې ده، دا به هغه انسان ته ملاویږي. نو اخلاق یو داسې عمل دی چې الله رب ذوالجلال دغلته ګوره علم یاد نه کو، رسول الله مبارک دغلته علم یاد نه کو، دغلته نور کمالات یاد نه کو، اخلاق یاد کو چې دا به چاته ملاویږي؟ لأحسنهما اخلاقا خلقا، چې دا چا پکې اخلاق ښایسته عندها فی الدنیا، دې سره ښکلي اخلاق چلو. نو ښکلي اخلاق یو داسې عمل دی چې انسان کمال ته رسوي. اوس یوازې اخلاق دا نه دي چې بار خو ستا اخلاق ښایسته وي او څوک دنه په سلام کې مخکې کېږي نه، خو په کور کې درنه خلک تنګ وي، دغه هم بد اخلاقي ده. ښکلي اخلاق دا دي چې ستا کور کې هم ښکلي اخلاق وي. زمونږ بعضې مشران سپینګیري باري چې ووینې دومره ښایسته اخلاق په چلی، خو که د کور حالاتو نه د معلومات وکړه ښځه به تې تنګه وي، انګوریانې به تې تنګې وي، بچي به تې تنګ، دا بد اخلاقي ده. که ته ډېر عبادات وکړې خو تا نه کور کې خلک تنګ دي، ستا اخلاق خراب دي، نو ته هغه مقام او مرتبه نشي حاصلولی کومه چې په عبادت باندې بیا حاصلېږي.
او بعض خو بارم بد اخلاق وي چې معمولی خبره راته څوکۍ زر پې وردانګې نه ښکلې اخلاق. رسول الله مبارک څه بیان فرمایي؟ سل من قطعک واعفو عمن ظلمک. څوک در سره روانۍ ته ورسره روغوه، واعفو عمن ظلمک، او عفو وکړه هغې چا لره چا چې په تا باندې ظلم کړی دی. واحسن الی من اساء الیک، او نیکی کوه هغې چا سره څوک چې تا سره بد کوي. دغه اخلاق د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. عزیزانو منګه اخلاق پرېښودي دي، بد اخلاقي من کې راغلی ده. معاشره کو صحیح کېږي په اخلاقو باندې به صحیح کېږي چې موږ خپل اخلاق صحیح کړو. خو مصیبت دا دی چې زه د بل نه ښه اخلاق غواړم خو خپل اخلاق نه ښایسته کړو. نه د بل نه مه غواړه، خپل اخلاق ښایسته کړه. چې کله موږ خپل اخلاق ښایسته کړه معاشره به مراله الله رب ذوالجلال بیا خو اخلاق والا راکړي. د الله رب ذوالجلال نه دعا ده دا سمو اول ماته بیا جمله مسلمانانو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کې سمو په دې عمل کولو توفیق راکړي، خپل رضا خپل یارم نصیب کې، حرمین شریفین دور نصیب کې، هر کارم د خپل رضا دپاره وګرځي. یا الله څوک بیماران دي ته ولې شفا ورکړي، څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي، چا روزګار انشاءالله حلال روزګار ورکړي، چا اولاد انشاءالله اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد انشاءالله نارینه اولاد ورکړي، حیا ژوندم نصیب کې، بې حیا نم وساتي، بې عزتۍ نم وساتي. یا الله چا څه مشکلات دي تمام مشکلات حل کړي. یا الله چا شریعجات تمام شریعجات ورکړي. خپل ملک ته دعا وکړي الله پاک پکې امن قایم کړي، دا من جنډې پکې الله پاک وخوځولي کړي. دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جامه کې الله ته حافظ او ناصر شي. دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جامه کې الله ته نیست او نابود کړي. یا الله کو په مسلمانانو کې الله ته ورته هدایت وکړي، کو د هدایت لایق نه وي الله هغوی هم نیست او نابود کړي. یا الله زمونږ د مدارسو حفاظت وکړي، یا الله زمونږ د تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي، یا الله زمونږ د خانقاګانو حفاظت وکړي، یا الله زمونږ د سنګر د مجاهدینو حفاظت وکړي. مجاهدین دعا کې یاد کړي، کوم ځای کې قید او بند کې الله ته د رهایي بندوبست وکړي، کوم شهیدان شوي الله ته درجات بلند کړي، اسلام غالب کړي، کفر مغلوبه کړي. یا الله څرنګه چې څوارلس سوه کاله مخکې تا دغه نجس قومونه زمونږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولي، یا الله هغه دور بیا راوستي، اسلام غالبه کې، کفر مغلوبه کې. مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي الله تمام کامل مغفرت نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.